د قبایلي ضلع باجوړ په مرکزی هسپتال کې د بنیادي اسانتیاو د نشوالي له امله ولس د سختو ستونزو سره مخ دی. که یو خوا په هسپتال کې د ډاکټرانو کمی دی، نو بل اړخ ته د طبي مشینرۍ او نورو ضروري اسانیو هم شدید فقدان دی. پورته له دې ځینې موجود طبي مشینرۍ هم د فني ماهرینو د نشوالي له وجې غیر فعاله دي. خو کوم چې اویلیبل سورسز دي نو هغې نه مونږه فایده اخلو او ایمرجنسي ماشاءالله روانه ده، لیبر روم سایډ دغه چې کوم ګایني سایډ دی دغه هم روان دی، سی سی او چې کوم د هغه هم فنکشنل له طریقې سره روانه ده او دغه رنګې نور چې کوم او پی ډیز دی هغه هم ماشاءالله ښه په طریقه باندې کار روان دی. جی او ډاکټرز خو مخکې نه هم کمی دی زمونږ، چونکې د هاسپټل زما په خیال سره ډاکټر صاحب هم ناست دی، کیټګري اے سایډ ته تللی دی هغه شوی دی سند، خو د ډاکټر ډیفیشنسي خو شته، خو کوم چې اویلیبل ډاکټرز دي د هغې نه مونږ په طریقه باندې هغه کوو، کار روان دی انشاءالله. خو ډاکټر ډیفیشنسي خو شته زموږ سره، لکه اپتالمالوجسټ دلته نشته دی، دغه رنګې پراپر زموږ سره چې کوم ریډیالوجسټ هم نشته دی، ګاینیکالوجسټ چې کوم ډاکټر د هغه هم زموږ سره نشته دی، دغه رنګې پیتالوجسټ هم نشته دی، نور پیرامډکس سټاف هم زموږ سره ډیفیشنسي شته دی، کمی دی. دویم زموږ سره نرسنګ سټاف خو دی اویلیبل دی، ډېر دی، دغه ای پي والا موږ راکړي، خو چونکې دغه پراجیکټ دی نو کله کله دغه راشي ګیپ پکې راشي. مشینري خو زموږ سره سی ټي سکین هم نشته دی او دغه هم نشته دی، ایم آر آی هم نشته دی او یو ډیجیټل ایکس رای موږ ته بل هم ضروري ده، د یو خو شته دی خو بله هم ضروري ده. د حزبان میډیا نیټورک سره د خبرو پر مهال د هسپتال قایم مقام ام اس ډاکټر نوربادشاه وویل که څه هم د اسمبلۍ غړي د صحت په برخه کې د اسانتیاو برابرولو غټې دعوې کوي، خو تر اوسه پورې ولس ته دغه وعدو عملي ثبوت نه دی ورکړی.